اجي صاحب زیاتره تنقید چې کوم صحیح تنقید کیږي نو خلک وایي چې یاره پی ډي ایم د الیکشن نه تخت پی ډي ایم چې دی نو د عمران خان حکومت هغه شته دې کې څه د ملک دپاره څه د خیر خبره وه داسې څه مقصد دپاره جي لکه داسې حکومت اعتبار شته الیکشن مو ولې له اول نه ورسره نه الحمدلله اوس به اسرائیل هم نه تسلیمیږي پاکستان چې کوم دی نو ویټمي اساسي به هم په محفوظ لاسو کې او د پاکستان معیشت چې دی نو انشاءالله تعالی دا به هم سنبال شو. السلام علیکم ملګرو، نن یو وارې بیا چې دی نو د زموږ د ریاض ریجن چې کوم جنرال سیکرټري دی حاجي ممتاز صاحب د هغې نه راغلي یو دوه سوالونه خلک زیاتره کوي چې الیکشن ولې نه کوي او پی ډي ایم حکومت ولې هغه شته او بل درېیمه خبره دا ده چې د عدالت په فیصله باندې اوس عمل درآمد ولې نه کیږي. نو مونږ به دا درې واړه سوالونه اوس د حاجي صاحب نه کوو. السلام علیکم حاجي صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حاجي صاحب زیاتره تنقید چې کوم صحیح تنقید کیږي نو خلک وایي چې یاره پی ډي ایم د الیکشن نه تښتي دې باره کې جي تاسو خپل مختصر رایې پیش کړئ جي. بسم الله الرحمن الرحیم. بلال صاحب ډېره شکریه چې تاسو زموږ خواله راغلې. د دې خو پی ډي ایم د الیکشن پورې څومره چې خبره ده نو پی ډي ایم خو د الیکشن دپاره تقریبا 3.5 کاله د ټول احتجاج او کوشش د دغه دپاره کړی و چې الیکشن وشي. خو اوس چونکې د ملک حالات عمران حکومت هغه ځای ته رسولي دي چې پاکستان د معیشت او د نورو ستونزو شکار دی او زموږ آی ایم ایف چې دغه ورلډ بینک چې و نو هغه یې هم آی ایم ایف له ورکړی دی. جی نو اوس دې کې چې کله اوس د څومره پورې د الیکشن خبره ده نو عمران چې دی نو د سیاسي خودکشي کړې ده او سیاسي خودکشي یې داسې کړې ده چې هغه استعفاګانې ورکړلې د خپلو دوه صوبونه او بل درېیمه دا وه چې د مرکز نه یې استعفا ورکړله. نو اوس پی ډي ایم دا غواړي چې یاره د په کار دیو دا پی ډي ایم دا خواهش و چې یاره دیو دا حکومت چې دی نو دا تقریبا دغه یو نیم کال یا څومره چې وخت دی دغه وچلېږي چونکې عمران هغه نه استعفا ورکړله. نو اوس عمران چې کوم کوشش کوي نو هغه د دې لپاره کوشش کوي چې یاره راتلونکي چې کله دا ټیم پوره شي نو د آیین مطابق به وزیر اعظم د اپوزیشن لیډر سره به مشاورت کوي او هغه مشاورت په بنیاد به بیا نګران حکومت جوړیږي. نو اوس عمران چې دی نو هغه هم دغه دپاره کوشش کوي چې که ملک هر څومره خزانه به خرچه پې بوج پې راځي یا خرچه کېږي خو چې صرف زه ما دپاره چې ما چې کومه سیاسي خودکشي کړې ده چې زه بېرته هغه راژوندی شم. خو پی ډي ایم چې دی نو هغه اوس دوی له دغه لار نه ورکوي او هغه ته دا وایي چې مخکې درته موږ 3.5 کاله پورې چې موږ کوشش دغه کوو احتجاج کوو نو تا الیکشن نه کوو. اوس زموږ خوښه ده چې موږ بیا نه کوو او په هغه کې مین وجه دا ده چې راتلونکي سیټ اپ هغه د نګران چې دی نو هغه نه به انشاءالله تعالی عمران چې خودکشي کړې ده نو اوس به دوی جنازه کوي دا وجه جی. بله خبره دا ده جی چې تاسو کم د پی ډي ایم چې دی نو د عمران خان حکومت هغه شته دې کې څه د ملک دپاره څه د خیر خبره وه داسې څه مقصد دپاره جي لکه داسې حکومت اعتبار شته الیکشن مو ولې له اول نه ورسره نه کوو. بلال صاحب دا خو دې دی که نه چې تاریخ به بیا دا خبرې لیکي او دا حقیقت چې دی نو دا به اوس قوم ته خو نه ښکاري کېږي خو دا چې کله بیا وروسته څوک کتابونه لیکي یا تاریخ کې د دې ذکر راځي نو هغه په سنحري الفاظو باندې راځي. د عالمي ایجنډا او که د عمران ایجنډا ورته که د پیز حمید د دغه کسانو ایجنډا چې کومه وه که تاسو د پی ټي آی کتلي نو چې ویل یاره د 2028 پورې به چې دی نو دا به د عمران حکومت وي. بلکل جی. او چا به پکې دا خبره هم کوله چې یاره صدارتي نظام موږ راولو دا هم په اسلام آباد کې د دې یو ګونج و. عقیده جی په میډیا صحافیانو یو ټرینډ ورله چلو او دا تبصرې کېدې په دې نو هغه دې ویل شي چې کله چې باجوا ریټایر کېدو نو بیا چې کله نوی آرمي چیف راځي نو دا به د وزیر اعظم په خوښه باندې به راځي دغه په صلاح باندې به راځي. نو د دغه وجې نه بیا که تاسو خیال کړی و نو که عمران خو نه خو چې موږ حکومت وام غستېدو خو که بیا هم هغه کوشش دا کوو چې هغه لانګ مارچ چې کوو یا هغه احتجاج چې اسلام آباد کې کوو نو هغه د دغه وجې نه کوو چې دا جنرال عاصم منیر چې دی نو دا وزیر د آرمي چیف را نه شي او پیز حمید راشي او بیا زما سره بیا هغه 2018 والا کومه دانلي چې زما لپاره شوي وه چې هغه شانتې دانلي وشي خو الحمدلله پی ډي ایم چې دی نو هغه یې ناکامه کړو او د دې هغه ټولو منصوبه چې کومه وه د 2028 پورې یا بین الاقوامي چې کومه ایجنډا وه
چې پاکستان لکه اوس دا کوم دغه چې ونه د اقتصاد دومره ښکته کېنولی و او چې کوم بیا لپاره به اوس د دې دغه ایجنډه چې کومه ده د ناکامه کړل الحمدلله. او دغه ایجنډه چې تاسو دا یادوي چې لکه یهودي لابي جی یهودي لابي کوم ایجنډه و جی هغه دا ایجنډه و جی چې یو خو به د پاکستان معیشت به داسې ځای ته کېنی چې بیا به پاکستان عوام او د حکومت به په خپله چغې ووایي چې یاره ما دا اټمي دغه چې دی دا ما تاله درکړل دی خو زه دومره اقتصادي طور کمزوری شوی یم چې زما د عوامو لپاره د خوراک څه نشته دی او ته اوس داسې چل وکړه چې زما دا ایټم بم واخله خو ما اقتصادي طور چې زما مال پیسې راکړه او دویمه دا ده چې زما به بیا عوامو ته دا ویلې چې یاره ملک لوټ شوی دی او یا لکه څنګه چې د هغو هغه بیانیه ده چې یاره نواز شریف غل دی زرداري غل دی هغه به بیا دغه یو خبره کوله چې بهی ملک ختم شوی دی او موږ ایټمي اساسي ورکوو که اوس موږ اسرائیل نه تسلیموو نو زموږ مجبوري ده نو الحمدلله اوس به اسرائیل هم نه تسلیمیږي پاکستان چې کوم دی نو ایټمي اساسي به په محفوظ لاسو کې او د پاکستان معیشت چې دی نو انشاءالله تعالی دا به هم سنبال شو. که تاسو وګورئ نو په دې یو نیم کال کې صرف د عمران دغه پخوانو پالیسیو د وجې نه ډالر مخکې لږ لاړ خو بیا هم په ځای ولاړ دی او اوس په انشاءالله ښکته راځي او د عمران په وخت کې چې په درې نیمو کالو کې تقریبا د 128 نه 130 نه چې هغه د 260 پورې رسېدلی نو دا د دې درېو کالو کارنامه وه خو که ته په هغه تناسب باندې وګورې نو ډالر په هغه ځای کې په دغه باندې ولاړ دی. بل ورځ هم چې شپږ دغه کم شوی دی بل الزام لګولی شو چې یاره د اسرائیلو سره تجارت شروع شو خو اصل کې هغه تجارت د چین سره شروع شوی دی 3 نیم کاله پس هغه خو دا خو تاسو ته دا خو د سامعینو ته زموږ د ملګرو ته هم پته وي دا خو د هغوی میډیا او منفي پراپګنډه ده نور خو چې ګورې نو که سعودي عرب ګورې هم الحمدلله د هغه اعتماد هم بحال شو د چینا اعتماد چې کوم دی نو هغه ورځې د هغو چې کوم هغه تجارت بند شوی و یا سیفیک چې کومې پټې معاهدې وي هغه چې عمران هغه له ورکړي وي امریکې له نو انشاءالله تعالی اوس د چینا هم هغه اعتماد بحال شو او د روس او یا د سعودي عرب انشاءالله تعالی پاکستان به یو ښه طرف ته ځي او انشاءالله یو معاشي طور به ډېر مستحکم جی دا ښه تاسو د عدالت خبره کوله جی د عدالت باره کې نو د عدالت خو داسې دی چې بلال صاحب چې د هر چا په مینه کې یو کس داسې ګرفتار شي چې هغه بیا د ښه او د بد تمیز نشي کولی هغه ته صرف هم هغه ورته ښه ښکاره کېږي چې د هغه سره دغه محبت وي او داسې که ته سامعینو ته پته چې د لیلا هغه یو تکه توره وه خو دغه مجنون ورسره محبت و نو هغه ورته ښایسته ښکاره کېدل. اوس چې کوم ججان درې صاحبان دي نو هغو د پی ټي آی په هغه محبت کې دومره دغه شوي دي چې د خپل عدالت کم ساک چې دی یا د خپل عدالت هغه کم اتحاد چې دی د هغه هغه هم برقرار ونه ساتو او دغه درې کسانو چې دوی دغه فیصله وکړي او دغه درې کسان دا غرض دی چې یاره اوس ټول اختیارات دي دا زما سي او په کار دا په تعیین مطابق د ټول نو سپریم چې دی نو دا پارلیمنټ دی ځکه چې دا پارلیمنټ چې دی نو دا دغه کوي دا څه ورته وایي آیین جوړوي او دا د قوم نمایندګي کوي نو اوس د دریو کسانو فیصله چې کومه ده نو دا دغه نه دغه کوي دا قوم ته قابل قبول نه ده او انشاءالله تعالی که فول کوټ جوړ شو او ټولو فیصله وکړه نو بیا به سره چشم خو د دریو کسانو فیصله چې ده نو دا قوم نشي دا اکسیپټیبل نه ده. ډېره مهرباني جي او د دغه سوالونو جوابونه راکولو جي ممتاز صاحب د تاسو ته واضحه کړله چې کومه دغه ده د موجوده الیکشن نه تېښته نه ده بلکې دا یو ایجنډه وه هغه ناکامه شوې ده د عدالتونو د لیلا مجنون کیسه ده او پاتې شوله ده بیرونی ایجنډه یهودي لابي نو هغه د ایټم اساسي حواله کولو نو ډېره ښکلې تبصره پرې شوله. ستاسو ورور بلال اجازت غواړم د الله په امان.